أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. په دې آیتونو مبارکو کې د هغه کسانو ذکر دی چې هغه خپل د جهل او د ناپوهۍ په وجه باندې په منافقت او په کفر کې زیات سخت او زیات کلک وي. نو هغه اعرابي خلق دي. اعرابي دا ویل کېږي بودوانو ته، بودو چې کوم د ښار نه لرې پاتې کېږي په دیهاتو کې. نو ظاهره ده چې دیهاتي خلقو ته ښار ته راتلل ګران وي، د دینی مجالسو هغه صحبت ورته کم حاصلېږي، نیکو خلقو سره علماو سره او سمجدار خلقو سره کم کینی. نو په دې وجه باندې د هغو جهل ناپوهي په هغو باندې غالب وي. نو چې هغو د کفر په حالت کې یا د منافقت په حالت کې نو په دې کې زیات سخت او کلک وي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم دیهاتي خلقو لرې به پاتې کېدل مدینې نه، او د هغو مدینې ته راتګ به کم راتللو موقع به ورته ډېره نه میلاوېدله. نو چونکې د حدیثو اورېدللو او د قرآن په درس کې زیات کېناستلو موقع به نه میلاوېدله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت به کم میلاوېدو. نو په دې وجه باندې هغو خپل په جهل، خپل په منافقت او په کفر کې زیات سخت. په مقابلې دغه ښار منافقینو کې چې کوم د مدینې د ښار منافقین او کفارو د هغې په مقابلې کې هغه دیهاتي زیات سخت او کلک، ځکه چې جهل یې زیات و. نو د جهل په وجه باندې کفر منافقت زیات و. بل طرف ته چې کوم سړی هغه په دیهاتو کې پاتې کېږي خو هغه د دین یو مسلې نه خبردار شي، نو هغه د شهري خلقو په نسبت په هغه مسلې باندې بیا عمل هم زیات کوي، په هغې باندې هغه کلک او مضبوط وي. د ایمان په حالت کې هغه کلک او مضبوط وي، څنګه چې په کفر او په منافقت کې سخت دی، نو داسې هغه په ایمان کې او په اعمال صالحو کې هم سخت او مضبوطي. او عام طور سره په دیهاتو کې زیات د ګناهونو مواقع انسان ته نه میلاوېږي. د ګناهونو مواقع او حالات په انسان باندې کم راځي په دیهاتو کې. نو په دې وجه باندې هغه مخلص وي او کلکي، او چې هغه ته یو خبره او یو مسله وښودلی شي نو هغه په هغې باندې بیا په من و عن سره عمل کوي او په هغې باندې کلک او مضبوطي. الاعراب اشد کفرا ونفاقا فاجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. الله فرمای اعرابي دیهاتی خلق دا په کفر او په منافقت کې زیات سختی، زیات کلک دي، او لایق دي د دې خبرې چې دوی نه پوهېږي په هغه حدودو باندې چې الله خپل پر رسول نازل کړي دي. لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته د راتللو موقع به کمه وه. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې نه وروستو د صحابه او تابعینو، تبع تابعینو، ائمه مجتهدینو، د علماء کرامو د هغې مجالسو ته د راتللو مواقع ورته کم میلاوېږي، بازارونو ته کم راځي، ښارونو ته کم راځي. نو چونکې زیات تر علما او زیات تر چې کوم دین ښودونکي دي نو هغه په ښارونو کې دیهاتو کې کمی، د ښارونو په نسبت نو د دو راتلل کمی، چې راتلل کم وي، صحبت کم حاصلېږي، نو دو ته د دین نه خبرداری چې دی هغه کم میلاوېږي، دین نه کم خبرېږي، زیات نه خبرېږي. نو په دې وجه باندې دا په جهل او په ناپوهۍ کې پاتې کېږي، او چې بیا دغه جهل او ناپوهۍ والا د کافر وي یا منافق وي نو په دې خپل کفر او منافقت کې سخت وي. والله علیم حکیم، او الله پوه او حکمت والا ذات دی. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغربا، او بعضې د اعرابونه د باندیچي خلقونه
بعضې داسې خلق دی چې هغوی خپل مال خپله صدقه د الله په لاره کې چې ورکوي دا یو تاوان ګڼي. چونکې منافقینو به د اسلام دعوه د دې دپاره کوله چې زموږ مال محفوظ وي، زموږ جان محفوظ وي، موږ ته مسلمانان څه ونه وي او موږ سره مسلمانان ونه جنګېږي. نو په دې وجه باندې منافقینو به هم خپل مال خرج کوو د ریا او دکلاوي دپاره او د خپل ځان بچ کولو دپاره. لکه مثال کې یو سړی دی یو ځای کې د هغه 100 روپۍ خرابېږي نو هغه 100 پسې هغه وي دا 10 دې خرابې شي خو چې دا 10 کم 100 بچ شي. نو د منافقینو دا حالت و چې اوس که منافقینو خپل مال نه خرج کولی او منافقینو بظاهر مسلمانانو سره مجلس کې شرکت او په جماعت کې شرکت په مونځ کې نه کولی او کله کله جهاد کې شرکت نه کولی نو د منافقت به ښکاره شي. چې منافقت یې ښکاره شوی نو دا به مسلمانانو وجلي جنګېدلي به ورسره لکه څنګه چې کافرو سره د قتال او د جهاد حکم دی. نو چې کله یې وجلی وی څه به یې قیدیان کړي وو، غلامان به جوړ کړي وو، څه به یې ترې مالونه حاصل کړي وو. نو هغوی چې د 100 پسې د 10 لاړې شي خو چې دا 100 ټولې لاړې نه شي. نو کله کله به یې چنده هم ورکوله، تعاون به هم کوو، د اسلام دپاره به یې خپل مال کله کله پیش کوو د ریا دپاره او د ځان د بچاو دپاره. داسې به جومات ته راتلل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به ودرېدلل، په اول صف کې دویم صف کې صحابه په منځ کې به دا هم ولاړو منافقین او موږ به یې هم کوو د ښودنې دپاره چې بس صرف زموږ دا منافقت پټ پاتې شي دا ښکاره نه شي. نو د عربي خلقو د دیهاتي خلقو به چې خپل مال خرج کوو د دې دپاره چې موږ محفوظ پاتې شو، زموږ مال محفوظ پاتې شي او صرف اسلام ښکاره کړو خپل په ژبه باندې. نو لږ ډېر مال خو به یې خرج کړو خو دا به یې صرف او صرف تاوان ګڼو چې بس دا خو تاوان شو، دا خو زموږ مال کې تاوان شو. او ظاهره ده چې د یو سړي عقیده سمه نه وي، عقیده یې درست نه وي، نو هغه که په لکاو روپۍ هم خرج کوي او هغه که خپل د جان قرباني هم پیش کړي خو دا قرباني ناقابل قبول ده، دا تاوان دی. او لکاو روپۍ خرج کړي نو دا تاوان دی، دا فایده نه ورکوي. د عمل صالح دپاره شرط د عقیده صحیح کېدل دي چې د عقیده سمه او د په الله باندې صحیح ایمانی زړه او ژبې سره د ایمان راوړي نو د داسې سړي قرباني که هغه جاني قرباني ده او که هغه مالي قرباني ده هغه قرباني بیا قبلیږي. او چې ایمان اخلاص والا ایمان نه په ایمان کې د مخلص نه یا منافق دی یا مشرک دی یا کافر دی نو بیا د نه جاني قرباني د الله په دربار کې قبول ده او نه د مالی قرباني د الله په دربار کې قبول ده. نو دوی به خپل د مال چې خرج کوو نو دا به یو تاوان ګڼو. ويتربص بكم الدوائر او دوی به انتظار کوو په مسلمانانو باندې د مصیبتونو د حالاتو. دوی به اوس به په دې مسلمانانو مصیبت راشي، اوس به په دوسه حادثه راشي، اوس به په مصیبت راشي، څه تکلیف به راشي، کافر به پې چړی وکړي او دا به ختم کړي، دا به وژني، دا به کمزوري شي، دا به مغلوب شي. خو الله رب العزت فرمایي داسې نه ده، خپل د دین حفاظت زه کوم، خپل د دین والو چې هغه زما دین قبول کړ دی، زما خوښ او غوره مذهب دای قبول کړ دی او دې ته لبیک ویل دي او زما په نبی باندې او زما په کتاب باندې ایمان راوړ دی نو والله مع الصابرین. داسې صبر کوونکو سره الله رب العزت دی. اگر چې په ابتدایي زمانه کې مسلمانانو باندې تکالیف ډیرو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی هم د تکلیفونو، د صحابو زندگیان هم د تکلیفونو، په مکه مکرمه کې تکالیف ډیرو تر دې چې بعضی مسلمانان هغه انتهایی مجبور شول او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت حبشې ته د هجرت کولو اجازه هم ورکړه چې تاسو حبشو ته لاړ شئ، حبشو ته هجرت وکړئ چې تاسو د کافرونو محفوظ شئ. لکه دومره تکالیف یو رسول بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هجرت باندې مجبور کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د کلی نه وخت د علاقې نه یو وخت او هغه مجبور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو. ولې وروسته الله تبارک وتعالی چې د مسلمانانو نصرت او مدد وکړو، اول تکلیف وروسته راحت راغی، اول پریشانی وا وروسته ورته چین سکون حاصل شو، خوشحالي ورته حاصل شله. نو بیا په بدر کې الله رب العزت حفاظت وکړو، بدر کې مدد وکړو، په احد کې حفاظت وکړو، مدد وکړو، په د فتح مکه په موقع باندې الله رب العزت مدد وکړو، په غزوه حنین کې، غزوه تبوک کې، مختلفو غزواتو کې الله تبارک وتعالى مدد وکړو
نو د منافقینو هغه خیال، هغه ګمان، هغه نظریه غلط ثابت شله چې دا مسلمانان خو لږ دي، دا خو کمزوري دي او کافر به په دوی باندې چړایو کې او دا به ختم شي. نو مسلمانانو په حق کې به هغوی انتظار د دې کوو چې دا به کافر کله ختمېدوله، کافر به کله په دوی باندې غالب کېږي او دوی به ختمي. لیکن الله رب العزت فرمایي علیهم دائرة السوء، دا حادثات بد چې دي دا خو په دوی باندې دي او را روان هم دي او اوس هم موجوده حالت کې هم دوی په حادثاتو کې دي، په مصیبتونو کې دي، تکلیفونو کې دي. چې کله د مسلمان خواته راځي وایي زه تاسو سره یم، چې کله د کافر خواته ځي وایي زه تاسو سره یم. نه د هغه طرف شلل او نه د دې طرف شلل، کافر یې ځان سره نه ګڼي او مسلمان یې ځان سره نه ګڼي، نو دا په منځ کې پاتې شلل. د دوی مثال د بیزې دغه درېیم بچي دی، لکه یو بیزې درې بچي نو دوه تی دي، یو ته یو بچي ونیسه بل ته بل بچي او یو بچی پاتې شي، هغه کله یو تی پسې منډې وي او کله بل تی پسې منډې وي. نو دا د منافق مثال دی، کله مسلمان پسې منډې کله کافر پسې، کله د کافرو حالت به لږ ښه شو هغو پسې به منډې کړي، کله به مسلمانانو ته غلبه حاصل شله او مسلمانانو ته به الله رب العزت فتح ورکړله دو پسې به منډې ولي چې دلته نه څه میلاو شي، څه غنیمت میلاو شي، څه مال میلاو شي، زموږ مال محفوظ شي، زموږ جان محفوظ شي. نو دا بد حالت چې دی، دا مصیبت چې دی، الله فرمایي دا په دو باندې دی، دا په مسلمانانو باندې نه دی روان بلکې دا حالت په دو باندې دی، په موجوده وخت کې هم دی او دا به په دو باندې یي چې څو پورې دو په منافقت کې او بیا آخرت کې هم د دو دپاره عذاب او سزاګانې دي. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، او دیهاتی خلق چې دي اعرابیان دا زیات سخت دي په کفر کې او په منافقت کې. واجدر او لایق دي د دې خبرې الله یعلمو چې نه پوهېږي حدود ما انزل الله، په پولو هغه چې نازل کړ دی الله رب العزت علی رسوله په خپل رسول باندې، هغه احکامات او د شریعت هغه حدود چې الله خپل په نبی نازل کړ دي نو دوی په هغې باندې نه پوهېږي، سمجھ ورته نه دی حاصل. والله علیم حکیم، والله رب العزت پوه او حکمت والا ذات دی. ومن الاعراب من يتخذ، او بعضې د بانډیټشیانو نه من هغه څوک دي یتخذو چې هغې ګڼي ما هغه څه ينفقو مغربا چې خرج کوي دوی د تاوان ګڼي. ويتربص بكم الدوائر، او انتظار کوي دوی په تاسو باندې، انتظار د څه؟ د حادثاتو، د مصیبتونو، د گردش د زمانې. علیهم دائرة السوء، په دوی باندې گردش بد دی د زمانې. والله سمیع علیم، والله رب العزت اوریدونکی او پوه ذات دی.